نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال الله تبارك وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم دا کور د آخرت مونږ ګرځولې دا کسان د پاره چاوی نه غواړي په ځمکه کې سرکشي او فساد او تکبر او انجام د پرهیزګارانو خده سورۃ قصص بیا فرمایي پروردگار چې بشک قارون د قوم د موسی علیہ السلام نو بغاوت او سرکشي وکړه په دوی باندې تکبر وکړو موږ د تر دنیا خزانه ورکړي چې داغه چابیانی په یولوی جماعت زورور باندې درنې دي کله چې دتا ویل قوم د تکبر مکوا په مال او جاه باندې او په جسم باندې بشک الله نه خو خوي داسي تکبر کوونکی په مال او دولت باندې فخر کوونکی دا خلق نه خو خي سورۃ قصص عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې جنت ته نشي داخله دی هغه سړی په ځل کې داغه د ذره برابر تکبوري نو یو سړی وویل چې بشکا یو سړی دی چا خو خوي چې د جامې دی خوي خيسته دی د پیزار دی خيسته وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې بشک الله خيسته دی حسن جمال او پاکیزگی خو خي تکبر او غرور دار دی خبرې نوم دی بطر الحق د حق نه انکار کول وغمت الناس او خلق د سپک قتل رواه مسلم تکبر تحریم او اعجاب انسان الله تعالی شریف پیدا کړ کل مولود یولد علی الفطره فطرت ته لکېږي استعداد او شرافت ته الله تعالی چې انسان پیدا کړي معصوم نو دی عزتمن پیدا کړي دی شریف پیدا کړي دی د حلال خورۍ د لپاره پیدا کړي دی د عبادت لپاره پیدا کړي د شیطان د دشمنی استعداد او طاقت په کې چولې خو انسان چې کله د خپل شرافت نوزي او یو انسان چې رزل جوړيږي او په دنیا کې د الله تعالی مبغوض بنده جوړيږي او د شیطان محبوب بنده جوړيږي نو دا یو څو خبري چې کله په انسان ځان کې راولي نو ډېر دنیا بدترین او رزل ترین او یو خبيث انسان جوړيږي د الله په نظر کې چې در پاره د جنت دروازې بندې
او د شیطان یو تابعدار او محبوب بنده جوړیږي. د ټول ناولنی خبره چې انسان رزیل جوړي نه تکبر دی او اعجاب دی. تکبر تعریف خدای قرآن مجید هم کړی دی، پیغمبر هم کړی دی. د الله نه انکار کول د تکبر وي. قارون تکبر کړی دی. قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. الله تعالی ور هغه سره نه خوخی چا په مال باندې په خلق ځان اوچت غني، په خپل نسب باندې او په خپل جاه باندې د ځان اوچت غني. ولیکن چې کله هغه دین انکار وکړو، دا قانون دی چې متکبر انسان الله ذلیل کوي، الله یې رسوا کوي. نو قارون الله تعالی رسوا کو، فخسفنا به وبداره الارض. الله تعالی پسمک کې نه بستو، پسمک خخ کو، مال او دولت او دغه هر سلاړه په خاورو کې نه وتل. نو دا انجام او نتیجه و د چاره تکبر، د غرور او تکبر انسان بربادي. د دې وجنه رسول الله فرمایي چې پروردگار په جنت کې د متکبر د پاره ځای نه جوړ کړي. جنت ته چا د پاره دی؟ د عاجزانو د پاره دی. جنت ته فقیرانو ځای دی. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې احتجت الجنه والنار. چې رسول الله فرمایي چې ور د جنت او د جهنم په منځ کې مناظره و. نو فقالت النار، جهنم ورته وایي چې زستانه بهتر یم ځکه چې په ما کې وپی الجبارون والمتکبرون. ما ته به ټول دا سرکش راځي، متکبر او مغرور خلق برازي، فرعون برازي، نمرود برازي، قارون برازي، حامان برازي، دغه رنګي امیہ ابی ابن خلف برازي، ابو جهل برازي، عتبه او شیبه ولید غوندي خلق برازي، زورور او سرکش خلق برازي. جنت ورتوای وقالت الجنه چې فی ضعفاء الناس ومساکن استانه بهتر زکم چې ما ته باغ خلق راځي چې باغیان نه، ما ته عاجزان نه دي، ما ته فقیران نه دي، ما ته مسکینان نه دي. د فقیر مطلب دا نه دی چې غریب دي، دلته د مسکین مطلب دا نه دی چې غریب دي. غریبانان خوشاله شي د کینی ګوډي دی وای چې موږ جنت ته وځو. غریب سړی به خپل ځنه کیناولو باسي ګره. غریبانان دي په دې نه خوشاله کیږي چې بس دا حدیثو کې غریب او مسکین ناغله ذاتی مراد انت دي نه مراد. د دې نه مراد هغه انسان دی چې په ځل کې تکبر نه، غرور نه، کینه نه، بغض نه، حسد نه، بغاوت نه. او د دې زمانه چې ځان ته غریب وي نه په ځل کې خود کینې ګوډي دي. او د بل سړی چې کومه سپینې جامې خو خینې دي، د بل سړی په خله کې نوړې هم خو خنه دي چې فقیر نه دی ویلې. دلته مراد د فقیر او مسکین نه هغه دی چې د الله تابعدار وي، حکم د الله مني او انسان ته د انسان په نظر ګوري. کدا رتنه په درجه کې لاندې دی او کدا درجه کې باندې دی، خو د نظر هم د انسانیت یو شانتي دی. نو ځکه ورته وایي جنت چې ماته به څوک راځي؟ ماته به ضعفاء الناس راځي، مساکین به راځي. وضعفاء الناس و مساکین دا به جنت ته ځي. حضرت عمر چې نه زورور و کنه اوس مسکین نو، حضرت عمر ضعیف و. حضرت عمر ضعیف و. دا حضرت عمر په صفاتو کې راځي چې کله به خبره کوله او اوروله به، او چې کله به گزار کوو نو دردوله به. دا په گزار کې دردو، دا په आवाज کې رسولو. نه به خبري رو کولې، داسې چاته به خبره نه شاورولې. لکه زمونږ خو نن سبا د بزرګۍ نه خداري چې سړی دی عاجز ګرځي، فقیر دی ګرځي. که پلار به تیز تلو، نبی علیہ السلام پلار تیز تلو، خبره به تیزه کوله. وهل چې گزار به چاله ورکو د سزا په اعتبار نو خزور ور گزار به ورکولو، پلار باندې مضبوط قدمي خودلو، تیز روانو. تر دې پورې دا به باره کې د اوګي به داسې کولې. دا پهلوان سړی نه خدا چې پلار رواني کنه دا اوګي دي سي سیوړي دا پاتې سي بدلو او چال کې داسې وو. تکبر پکې نه و. روان تیز دی، تکبر پکې نشته. आवाज تیز دی، غرور پکې نشته. علم زیات دی خو تکبر او غرور پکې نشته. عمل زیات دی خو تکبر او غرور پکې نشته. دا څنګه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې چا مخه ته خبر حقته نه کوي، عاجز دی. د چا مخه ته خبره تیزه کوي، عاجز دی. چا باندې چې گزار کوي ټیک کوي، عادل دی. چاته موافق عادل دی.
ولیکن نن سبا تصور خدای چې زبس رو رو خبرې کوه، عاجزي کوه، داسې کمزورې ګرځنه، دا خبره غلطه ده. کله به کمزورې ښایي، کله به زورور ښایي. نو جنت ورته وایي چې په ما کې به کومه خلک یي، ضعفاء الناس و مساکینهم، عاجز خلک، عاجزه الله والا خلک چې عاجزي کوي. عاجزي معنا دا نه ده چې بس ظالم ته چې کوم دی نو هم ته غلی دی او مظلوم ته هم غلی دی. که د په مخ کې چا مسلمان چې کوم دی وهو ډبوی نه دی ورته دا نه وایي چې لکه دا وروره دا ولې کې، نه دا عاجز نه، دا بیکاره دی، پلتو دی، دا منافق دی. عاجز دی ته ویل کېږي انصر اخاک ظالما او مظلوما، د ظالم لاس نیسي او د مظلوم په سر لاس ږدي، دې ته عاجز وایي، دې ته مسکین وایي. نو فقضى الله بینهما، جنت او جهنم ته وایي چې ستاسو منځ کې فیصله زه کوم، پروردګار ورته وایي فیصله ورکړه، انک الجنه، جنت ته وایي و جنته ته زما رحمت یې، ارحمو بک من اشاء، ستا په وجه چې زه څوک غواړم نو زه په هغه رحم کوم، نرمي پې کوم. و انک النار عذابی، جهنم ته ته زما عذابې، اعذبک من اشاء، چاله سزا ورکوم، پتا به ورکوم. ولیکن یاد ساتئ ولکلکما علی ملؤها، او تاسو دواړه به زه ډکوم. جنت ته وایي تا به هم زه ډکوم، خو د مسکینانو عاجزانو نه چې په چا رحم کوم. معلومه دا شوه چې مسکین او عاجز هغه سړی دی چې په هغې الله رحم کړی دی، او سرکش او متکبر هغه دی چې الله پې قهر کړی دی. نو په دې کې د مالدار او د غریب او په دې کې د ستور او د سپینو، د عربو د عجمو، د نسب او د غیر نسب، د نر او د ښځې، د ورکوټي د لوی خبره نه ده کړې. خو معلومه دا شوه چې چا لله الله رحم وکړي، د مسکین او عاجز وي، دی به هغه انسان د الله دپاره به عاجزي کوي. لهذا مسکین هم هغه دی چې من احب لله و ابغض لله و منع لله و اعطى لله، هر څه د الله دپاره کوي، ورکړه د الله دپاره، منع د الله دپاره، مینه د الله دپاره، بغض د الله دپاره، د چا سره نفرت کوي د الله دپاره، د چا سره مینه کوي د الله دپاره. نو چې چا سره څوک مینه د الله دپاره کوي خو الله والا به وي که نه، او د چا سره چې نفرت کوي د الله دپاره نو دا به شیطان والی. نو د حزب شیطان سره به نفرتي او د حزب الله سره به سوی مینه وي، د الله د ډلې سره د اولیاء الله سره به مینه وي، محبت پی. تکبر خطرناک ہے، انسان چې رزیل جوړی، تکبر عزازی لرا خوارو کرد، بزندان لعنت گرفتارو کرد. شیطان ډیره بندگی کړی ده، په تاریخي روایتو کې خو بېشماره کلونه راځي خو لږ اعتبار هغې له نشته. امام قرطبي 80,000 کاله بندگی کړې ده، مړه لا څه خبره کړې ده، ډېره بندگی به کړې، خو دومره نه ده کړې چې د شیطان عمر اوس نن سبا د 1 کال نه زیات وغوښتو، چې 80,000 کاله بندگی وکړه خو اوس د 1,00,000 سال نه زیات کړ نه وشو. نو دې ملک الموت دی سر چې نه مړ کېږي، نه دومره نه ده کړې، خو بندگی کړې ده، زړه کې نفرت و د دې وجه کومه بندگی چې هغې سره زړه نه وي برابر، هغه په انسان کې په کلونو انقلاب نه راولي. کومه بندگی چې هغې سره زړه برابري، هغه د انسان په یو منځ سره په انسان کې انقلاب راولي، په یو منځ سره، په یو سجدې سره. چې کله زړه برابر شي هر څه برابر شي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي په دې بوټۍ کې دننه یو ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. خبردار هغه زړه دی، زړه چې ټیک جسمانی روحانی انسان ټیکی، زړه چې بربادي جسمانی روحانی انسان بربادي. بادشاہ دی، بادشاہ چې کله شکست خوري رعایا شکست خوري، او چې کله بادشاہ چې کوم دی ټیک وي رعایا شکست خوري، لاس کټ شي، ګوته کټ شي، لاس زخمی شي، خپه مپلوجه شي، جبه خراب شي، سترګې خراب شي، غوږونه خراب شي، انسان ژوندی. رعایا وي، بادشاہ وي، حکومت وي، خو چې کله بادشاہ لاړ شي حکومت لاړ شي. شکست چې کله خوري کنه بادشاہ خوري، چې کله بادشاہ مړ شي. شیطان چې په جنگ یهود کې اعلان کولو نو ولې کولو، داسې اعلان ولې نه کولو چې ان ابا بکر قد قتل، چې ابو بکر صدیق شهید شو، ان عمر قد قتل، چې حضرت عمر شهید شو، دا یې ولې نه ویله. لیکن سوا ان محمدا صلی الله علیه وسلم قد قتل، چې محمد صلی الله علیه وسلم سره شهید شو. دا خبره ځکه کوله چې د محمد صلی الله علیه وسلم د شهادت خبره دوی ته رااله او هغه بس یقیني شوه، هر څه ختم. ټیک دی، صحابو کې ډېرې
لوی معیار او لوی صفتونه پکې وو، لیکن بیا هم هغه وجه خو راله که نه. نبي علیه السلام چې کله وفات شو نو حضرت عمر رضی الله عنه توره ونه ایستله، هغه صابر هغه ثابت قدم انسان دماغو کار پرېښودو چې که چا ویل چې نبي علیه السلام وفات دی سر دې قلم کو. حضرت عثمان رضی الله عنه هغه لاړو کېناستلو بیا په خبرو نه پوهېدو. علي رضی الله عنه بې هوشه راوغورځېدو، لیکن د استقامت نمونه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځکه څوک نشي رسېدی چې هغه سپین ږیری کمزوری ضعیف بوډا د باندې نه راغی او چې کله راغی سیده دننه ننوتلو او چې نبی علیه السلام مخ مبارک ښکاره کو بس ښکلی کو او بیا ورته وایي چې طبتا حیا و میتا ته پاکې ژوندی وې او که ته اوس پاتې او بیا چې انا لله و انا الیه راجعون صفات دی پات کېږي به. د هغې وجه هم دا وه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته پته وه نبي علیه السلام سره رازونه ورسره و. نبي علیه السلام په آخري تقریر هغه پوه شوی و چې دومره ټایم زیات نشته دی رسول الله وفات کېږي. هغه سړی جومات ته راغی منبر ته وختلو تقریر شروع کو ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. خو چې کله آیتونه شروع کړه چې انک میت و انهم میتون نو حضرت عمر کېناستلو ورته حیاک الله الله دې ژوندی که تا خو زه ژوندی کړم. ما خو د قرآن د آیتونه اوس نازل شو دا مسله وه. په دې وجې نه په جنګ احد کې شیطان دا اعلان کولو چې سالار اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شهید شو باز ټول خلک به شکست وخوري. چې کله زړه ټیک وي ټول اندامونه ټیک وي. د دې وجې نبي علیه السلام چې اشاره کوله التقوا هاهنا ویشیر الی صدري ثلاثا تقوا په دې ځای کې ده، تقوا په دې ځای کې نه ده، تقوا په دې ځای کې نه ده، تقوا په دې ځای کې نه ده، تقوا په سترګو کې نه ده، تقوا په غوږونو کې نه ده. دا اسلام دی. تقوا او پرهیزګاري اثر پاکېدل او ناپاکېدل ختم او مهر لګېدل او نه لګېدل دا زړه تعلق دی. ویشیر الی صدري ثلاثا او بیا د دې یو ټوکړې خیال ساتئ. زړه چې کله پاک وي روحانیت وي نو د انسان ظاهر او باطن برابري. د ده یو سجده ډېر غټ کار کوي، لیکن چې کله زړه ګندره شرک دی، کفر دی، منافقت دی، بغض دی، نفرت دی، عداوت دی، کینه ده، مسلمان بدی شي د 50 کاله او یا کاله 100 کاله د شیطان په شان دي په کلونو کلونو بندګي وکړي، لیکن د انجام په اعتبار باندې حب القلب یظهر بالید د زړه مینه چې کوي دا په لاس باندې ښکاره کېږي. بس د زړه هغه نفرت چې کوم دی د زړه په ژبه ښکاره شي. دی خو ځان ساتي خلقو ته وایي زه نیک یم د نیکۍ خبرې کوي، لیکن د زړه بدبخته دی. په زړه کې بغاوت او شیطان دی، په زړه کې قادیانیت او پرویزیت دی، په زړه کې چې کوم د یهودو د عیسایانو مینه ده، د شرک او د کفر مینه ده، د ریاکارۍ مینه ده، تکبر او غرور دی. ژبه باندې ښکاره شي. یو ده د خولې نه یو ځل وځي. کله وایي جهاد منسوخ دی خولې نه وځي. کله وایي قرآن چې کوم دی بې پیدې کتاب دی نعوذ بالله د خولې نه وځي. کله وایي د پیغمبر حدیث ته ضرورت نشته دی خولې نه وځي. 1500 سال بعد دا قانون چې پرسوده دی دا د خولې نه ولې وځي؟ دا د خولې نه ځکه وځي هغه مخکې نه په زړه کې پراته دي. دا ګندګي په زړه کې پرته ده. نو ته وایي چې جهنم او جنت دواړه رسول الله ته فرمایي چې پروردګار فرمایي الله وایي زه به ډکومه. خو د دې خلقو نه د دین خو انسان چې ذلیله جوړوي نو هغه تکبر جوړوي. ولې جوړوي؟ ځکه پردې صفت خپلوي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صحیح مسلم حدیث چې رسول الله فرمایي پروردګار فرمایي العز ازاري والکبر ردائي فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. وای عزت چې کوم دی ورکول او اخیستل دا صفت د زمان لنګ دی او تکبر زمان صادر دی. لنګ لاندې او صادر بر د وګونو سره تا وي. څوک چې زما سره منازعه کوي زمانه عزت غواړي او د عزت صفت ځان لور کوي غلبه او په خلقو تکبر او غرور کوي او یا زمانه چې دی نو زما صفت تکبر علی او دی په خلقو باندې ځان اوچت ګڼي خلقو ته سپک ګوري نو زه به دله عذاب ورکوم. په یو روایت کې دا دی چې زه به ذلیله کړم. من اعزه الله چې الله ول عزت ورکوي عزت مني. خو چې یو سړی دی الله ته عزت واخلي نو هغه ذلیله شي رسوا شي نو پروردګار زه به څه کړم؟ زه به ذلیله او رسوا کړم. نو اولنې صفت چې د انسان هغه دا دی چې انسان چې کوم دی ذلیله کېږي انسان بربادیږي نو د هغې یو وجه سره دا کبر دی تکبر دی غرور دی. دویم نمبر
حب جاه او دام لوی اقسام د تکبر د ټول لوی اقسام د تکبر چې دین هغه تکبر علی الله دی د الله د قانون نه بغاوت کول د الله د حکم نه بغاوت کول شرک کول دویم نمبر لوی قسم ادار د رسول د سنت نه انکار کول داغه سنت تسپک کړ خپل ځان د يهود او عیسایانو په لهجه کې داوی په جامه کې داوی په روش کې داوی په عاداتو کې خیسته ګڼل او د پیغمبر په سنت کې ځان سپک ګڼل دې ته ویل کېږي تکبر علی الرسول دا تکبر پر رسول باندې عام طور باندې د سیدی سنت ته چې کوم دین خلق سنت نه وای الکبر بطر الحق وغمت الناس بیا لوی قسم بل چې انسانانو ته سپک قتل او انسان دې سړی سپک ګوري نو یا ورته ګوري په جمال باندې زه ډېر ښایسته یم دا ټول ذلیل دي دا لاندې دي یا په حسب و نسب باندې فخر کوي تکبر او غرور کوي زما نسب اوچت دی یا چېرته پیر و مرشد دی په خپل عمل باندې یا عالم دی په خپل علم باندې تکبر او غرور کوي لیکن داسې عالم دا ماته نه دی معلومه بل چا ویل چې مولانا صاحب تقریر کولو چې یو عالمو 1 लाख حدیث ورته یاد و هغه تکبر کو دا شی دی جوړ شوی او دا شی دی جوړ شوی داسې عالم دا ماته یاد نه چې 1 लाख حدیث ورته یاد دي او هغه داسې متکبر تیر شوی داسې محدث په مقدس مکه دا نه تیر شوی نه چا سره دلیل شه دروغ وي ټول دروغ بکواس قصو په کتابونو باندې سید بار 1 लाख حدیث یادول دا څه آسان کار نه دی داسې خبرې دي اسی خبرې زه تاسو بار بار وایم کنه زایم چې د دې زمانه دا عرب دی او که عجم دی یا دې عجم نه دا عرب نه عجم تک نه دي دا کتابونه ټول عجم لیکل دي امام بخاری عجمی دی امام ترمذی عجمی دی ابو داود سجستانی عجمی دی امام دارمی عجمی دی تماته سیاستو کې عرب وخه عرب کم دي علم د عجمونه تل دی بیرته علم دوی زده کړی دی په مکه کې زده کوو خو عجمي و په مدینه کې زده کوو عجمي و په عربو کې مشرق نه واله تر مغربه پورې جنوب نه واله تر شماله پورې څوک دی یو عربي دی چې وخی چا د شپږ لکه حدیث یاد دي نشته دی امام بخاری عربي دی امام بخاری عجمي دی هغه شپږ لکه حدیث یاد کړی دی خو په دې زمانه کې شاذ و نادر نشم ویلی چې چېرته شاذ و نادر ذهن کې زما بیا هم نه راځي چې هغه ته 1500 حدیث په سند یادي ډېر دا مې ډېر وویله 1500 حدیث په سند یادي دې سند چې امام بخاري وایي چې خپل استاد نه نقل کوي چې حدثنا بکندي او پلانکې دي سي وایي او قال رسول الله ته رسېږي دې 1500 حدیث په سند وته نه دی یاد دې به یاد ټیک تا چې عبد الله ابن عمر فرمایي ابو هريره فرمایي رسول الله فرمایي نو دې به په درگاو بوته یادي خیر دی شته ولیکن تاسو په سند باندې 1500 حدیث ورته یادي کنه نو هغه ولید زماني نو یو لک حدیث ورته یاد دی هغه ته چې هغه تکبر او غرور په وجه باندې نه ټیک تا د علم سره به تکبر نه کوي خو چې کله علم په چا کې زیات هغه تکبر نه دی کړی علم چې په چا کې زیات هغه تکبر نه ډېر عاجز دي او کته جامو ته ګوره لباس ته ګوره داوی لهجه ته ګوره داوی ناس پاسې ته ګوره هغه تیز ګرځېدو ته ګوره دا تکبر نه دی تا تکبر نه دی زده کړی تکبر دار چې ته دغه سړی ته وې چې جی ستاسو خبره غلطه را په قران او حدیث کې دي چې هغه چې نه منم دې ته تکبر وای او تو ورته یې پلان کې مولانا سي دا خبره کړې ده ټیک خبره کړې ته دا غلطه کړې ده دې تکبر وای او تا خپل کار ته دین کار وې د بل کار ته دین کار نه ها د دین کار اغم دی دې ته تکبر ویل کېږي نو ته وایې دي سي چې یو لک حدیث یاد کړی او تاغه د سوي تاغه ته متکبر وې نه په عمل باندې تکبر کې نه په علم باندې تکبر کې لہذا دا اندرونی خباست پیدا کوي انکساری ختمي دا اعمال اظهار چې کنه په انسان کې دا صفت پیدا کوي لیکن اندرون کې د ځان د جوړولو صفت تسګي داتي وباسي لہذا مال جمال اسباب حسن علم عمل کنا بغض دا ټول اسباب د چاري تکبر دي علاج داره چې په تصمر کمال تور رسېږي خوای د الله بندې ما او چې څومره جمال ته ورسېږي نو عزت الله تعالی دا هغه حسن نه مال یو حسن نه کړی دی دا حسن نه ما ډېر مالدار چې نو وایي دا ټول مال الله را کړی دی ډېر علم دی دا مال الله را کړی ته چې زی یو حد ته ورسېږي به د دې نه به لاندې پاتې شي د الله نه به لاندې پاتې شي په دغه قضیې کې سړی وایي که مثال د بنده د مثال له تاوس دی ګوره تاوس خپل وزرو ته ګوري خپل یو طرف ته بل طرف ته یار زه خو ډېر ښایسته یم چې خپل خپو ته وګوري یسته خفه شي خپې تورې دي
انسان او بنده چې دی په علم باندې کمال ته ورسیږي، دی په عمل باندې کمال ته ورسیږي، دی په مال باندې کمال ته ورسیږي، دی په بزرګۍ باندې کمال ته ورسیږي، دی په جمال او حسن او په نسب او حسب کمال ته ورسیږي، روان کې په آخر کې دی پاتې شي چې هلکه مخلوق یې په دغه قضیې کې دی څه شي، دی په ځای ودرېږي، ته مخلوق یې، خالق نه. او چې کله سړی د خالق نه لاندې راغی دی به عاجز وي، ولې دی ماتحت شو، هر ماتحت عاجز وي. او چې د خالق نه لاندې راغی دی څه شو، دی ماتحت شو. نو انسان سره انسان ماتحت دی، انسان چې دی نو دا به عاجز وي. عاجز انسان د الله تعالی خوښ دی. انسان چې رذیل جوړیږي تکبر او غرور جوړیږي، په حب جاه تفوق بلند مرتبه، په نورو خلقو ځان اوچتول او په دیني اعمالو باندې ریاکاري کول، دا بدترین مذموم صفات دي. دا انسان چې کوم دی نو دا ښه صفت نه بد صفت ته راولي، د عزت نه ذلت ته راولي. چا چې عاجزي کړې ده کامیاب دی. عاجز انسان کامیاب شوی دی. بلال کامیاب و، عاجز و، الله یې منلی و، احد یې منلی و. احد ځکه خو وایي چې کاش ما ته بل یو لفظ داسې معلوم وی چې په دې ما دا مشرکان نور هم خفه کړي وي، نو د احد تابع و. نه وایي معلومیږي دا چې په دې یو ټکي خفه کېږي. لکه اوس مونږ تاسو وایو که نه چې هر کار الله کوي، کامیابي په قرآن او سنت کې ده. ته لکه دا قرآن او سنت نور څه کې نشته دی. کامیابي زموږ د مولوي صاحب د جومات چې خپلو خبرو کې نشته، د هغه پلانکي امام په خپلو خبرو کې نشته. نه چې هغه خپلې خبرې به نه کوي، هغه د قرآن او د حدیث وضاحت کوي، خپلې خبرې نه کوي. که خپلې خبرې کوي نو به تلو چې څنګه خبره یې کړې ده، لیکن د قرآن او د حدیث په باب کې تلل نشته دی. تللی شوي خبرې دي، قرآن او حدیث تللی شوي خبرې دي. هغه ته په پټو سترګو منې او د نورو خلکو خبرې به تلې، د قرآن او د سنت سره به تلې. اوس د قرآن او سنت مطابق وختلې بیا به منې، او که د دې مطابق نه وي بیا به نه منې. لیکن مشران به وضاحت کړی چې څومره علما تیر شوي دي، ائمه حضرات تیر شوي دي، هغوی به د قرآن او د حدیث وضاحت کړی، په خپله لهجه په خپل زبان باندې آسان کړي. هر چاته په خپل زبان باندې هغې وضاحت کړی، ځان نه به خبرې نه کړي. او که فرض که چېرته یو خبره داسې کړي چې د ځان نه ده، بیا هم انسان دی، پیغمبر نه دی. چې پیغمبر نه دی، انسان دی، خبره ټیک هم کېدلی شي، خبره غلط هم کېدلی شي. مجرم نه دی، خو خبره ټیک هم کېدلی شي، غلط هم کېدلی شي. مجرم خو په هغه صورت کې د قرآن او د حدیث په مقابله کې خبره کوي، خو چې د قرآن او د حدیث په مقابله کې خبره نه کوي او یو خبره شوې ده تا ته وروسته پته ولګېدله هغه نشته چې دا خبره خو ټیک نه ده، نو دا سړی مجرم نه دی، دته یو نیکي بیا میلاو شوي ده په دغې محنت باندې. مجرم هله دی چې کله بغاوت وکړي. عاجزي ښه شی دی، عاجزي صفت په ځان کې راوستل پکار دي. تکبر او غرور هغې خلقو کړی دی چې ځان دې سویل غرق شوي دي. که په عمر دراز باندې وګورې نو قوم نوح تکبر کړی دی، په عمر دراز باندې الله تباه و برباد کړی دی. که په بوټو په جسمونو باندې وګورې تکبر کړی دی، قوم عاد الله برباد کړی دی. په کارګرۍ او په صنعت باندې وګورې او په ایجادات وګورې نو تکبر کړی دی، قوم سمود الله تباه کړی دی. که په فصاحت بلاغت باندې وګورې، په شعر و شاعرۍ باندې وګورې، په تقریر او کمال باندې وګورې، نو قوم قریش چې کوم دی الله غرق کړی، تباه کړی دی. چې ابو جهل غوندې او د ولید غوندې او د عتبه او د شیبه غوندې هغه لوی لوی شاعران او فصیحان بلیغان هغه الله سرکشه کړي، ختم کړي. که په مال او دولت باندې کړی، قارون غوندې لوی انسان الله غرق کړی. که په جبر او ظلم باندې وی، د فرعون د شداد او نمرود په شان دي خلک الله غرق کړي دي. که په ټولې دنیا بادشاهي وي، په نمرود غوندې سال چې کوم دی خلک غرق شوی دی. لیکن بل طرف ته چې عاجزي کړې ده، په ټولې دنیا یو حکومت و، سلیمان علیه السلام جنتي دی، لوی کمال ته رسېدلی. نبی علیہ السلام په حسب و نسب په صحت بلاغت کې کمال ته رسېدلی و، عاجزي و پکې کمال ته رسېدلی. مال و دولت ورسره شته. عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، لوی لوی صحابه، لوی لوی خلق په مال و دولت سره و، لیکن چې عاجزي پکې وه کمال ته رسېدلی دي. تکبر و غرور پکې نه و. یو جانب ته دا خلق دې شیدونو غر کړي دي، صحت ورسره دی، طاقت ورسره دی، عاجزي ده پکې خالد ابن ولید رضی الله عنه. صحت ورسره دی، طاقت ورسره دی، ابو دجانه رضی الله عنه، چې ابو دجانه غوندې انسان د خالد رضی الله عنه نه لاندې نه و. په جنگ احد کې نبی علیه السلام وفرمایل نن به زه دا خپله توره هغې چاله ورکوم چې تورې حفاظت کې حقوق ادا کړي. نو د حضرت عمر رضی الله عنه د انسان پاسېدلو، یا رسول الله مال یې راکړه، چې نه کښېنه.
بل لاغه ابو دجانه رضی الله 22 سال عمر دی، ځوان دی. چابا داسې یو نسواري غوندې ټوټه په دې سر باندې تړلې وه، یختې و غټ غټ. د هغه چال د ګرځېدو چال زړی بالکل پاک و، خو د ګرځېدو چال یې ډېر انتهایي د ناشنا طریقې تکبر و. خو چې کله هغه راغی نبي علیه السلام ته را روان و، رسول الله وخندله چې هماغه ځوان دغه دی راغی، توره وله ورکړه، ته حقدار یې، تورې حق ادا کړه. خو چې کله دی واپس استاوېدو نو د صحابو ته وایي تاسو ته پته ده، وایي دا چل د الله ډېر بدي شي، خو د ده سره ډېر خوښ دی. په دې چل باندې چې څوک هم ګرځي دا د الله بدي شي، لیکن دی په دې خپل طاقت په پرې زور باندې په کومې انداز روان دی، لوړ دنګ و، باډیدار او طاقتور و، دا چل د الله ته ډېر زیات محبوب دی. نو بیا ویل چې په میداني جنګ کې دا چل الله ته ډېر محبوب دی. که نور مجاهدین داسې ګرځي نو ګرځي، دا الله ته محبوب دی. دومره لوی طاقت ورسره و لیکن عاجزي و پکې، چال او ډول یې چې کوم دی خلقو ته متکبر ښکارېدو، لیکن و عاجزه په اندرونکي، زړه یې چې کوم دی نه سو پاک و. کله چې په بنو حنفیه په جنګ کې شهید شو، د شا طرفه بې ګزاره شو، نو خالد رضی الله عنه چې کله مسیلمة الکذاب ته راورسېد، د هغه نه اول خپله توره ترې واخېسته او چې ویې کړه ډېر خوشحاله شو چې زه مسلمان اخلاص شو چې اوس دا یو جنګ خو ختم شو. او چې داسې وکتل نو ابو دجانه رضی الله عنه راسې راغورځېدلی و، د شا طرفه چا چې دی په نیزه باندې والی و، او بس د هغه اخري سلګۍ وې، او بس هغه مسلمه هم پرېښود و، توره او هر څه پاتې شو، زر یې په غی کې راواخېستو، ایسته په جړا شو. وایي چې مسلمه موږ له شکست را کړی نو ښه به وی، خو چې زما نه دا ښی لاس نه وی کټ شوی، خپل لاس ته یې ګس ووایو، هغه ته یې ښی لاس ووایو. وایي دا زما ښی لاس و. ابو دجانه زما دپاره چې په جنګ کې یوازې پوره چې یو زه یو دی، نو بیا 50,000 شپېته پوځ د مشرکانو کافرانو بیا مونږ ته څه نشي ویلی، دا یوازې زما دپاره پوره و. داسې خلک وو، مال ورسره و، دولت ورسره و، فصاحت بلاغت ورسره و، علم ورسره و، عمل ورسره و، جاه او نسب ورسره و، زور او طاقت ورسره و، په خبرو پوهېدل، په جرګه پوهېدل، په حکومت پوهېدل، چې په ټولې دنیا باندې په 74 پیسر آبادۍ باندې حکومت کولی شي، په حکومت نه پوهېږي. د کیسر او د قصرا په مقابله کې حکومت کولی شي، نو حکومت پې نه پوهېږي. د کیسر او د قصرا نه حکومت اخلي، نو هغه په جنګ نه پوهېږي. لیکن هغه خلک د دې صفتونو سره څه عاجزه شو، او موږ کې صفت نشته متکبر یو، هېڅ صفت را پکې نشته، ریاکار یو، هېڅ علم را سره نشته او موږ تکبر کوو، هېڅ عمل نشته او ریاکار کوو. دا شیزونه دي الله زموږ نه وباسي. عاجزي ښه شی، عاجزي معنا ما تاسو ته وښودله. عاجزي دې ته نه وایي چې بس غلی غلی ګرځه، عاجزي دې ته نه وایي چې سرې جامې اغونده، عاجزي دې ته نه وایي چې اوربشو ډوډۍ خوره، عاجزي دې ته نه وایي چې ځان د لږې نه مړ کړه، عاجزي دې ته نه وایي چې یو ظالم دی او تا په سټ باندې خپک دی او ته ورته بس غلی ودرېږه، دې ته عاجزي نه وایي، دې ته بزدلي وایي. دا بزدلي ده، او بزدل سړی د الله نه دی خوښ. د الله تعالی عزتمن، زورور، طاقتور مسلمان خوښ دی، خو چې ظالم نه وي، سرکشه نه وي، باغي نه وي. الله تعالی دې موږ بغاوت نه وساتي، الله دې موږ عاجزه مسلمانان جوړ کړي. وما علینا البلاغ.